بسم الله الرحمن الرحيم. باب المشي بالجنازة والصلاة عليها. باب دی په بیان د مشي کې د جنازې سره او منځ کول علیها په جنازه باندې. دی باب کې ردونه چې مختلفي د مختلفو مسائل او احادیث بیانېږي. تاسو لږ متوجه شئ. لکه دا راته بیانېږي چې کله مړی وشي دفن کولو کې تاخیر مکوئ. همدغه شان دا راته بیانېږي چې مړی تاسو مقبرې ته وړئ نو د ثواب په خاطر باندې ورسره ځئ، ولې ورکوئ ولې. همدغه شان غایبانه جنازه تکبیرات به څومره، اعلانات کول د جنازو وغیرہ دا ټول پکې راځي ان شاء الله. اوږد حدیث دی او ډېر اوږد باب دی، ډېر احادیث پکې دي. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازه فان تك صالحه. حاصل د حدیث دا دی چې زر جنازه کوي، زر او زر یې خوي. دا نه چې لګو لګو بانو د پاره او په جنازه باندې د خلکو د زیاتوالي په غرض باندې ته ورځ او دوه ورځې تاخیرات کې، دا صحیح نه ده. بس حکم دا دی چې بس څنګه جنازه تیاریږي زر تر زر د جنازه تیار شي او به څنګه جنازه وشي بس زر تر زر د مړی دفن شي. کا نو دوه کار ناجایز من خلک کوي. یو دا چې بغیر څه د وزره جنازه کولو کې تاخیر کوي، دویم چې جنازه وکړي به دفن کې تاخیر کوي. کله وایي چې خپل خپلوان روان دي لیدلی نه دی او کله سخات ویشل شي او د هغې دپاره مړی هم جنازې نه پس داسې پروت وي. دا ټول ناروا کارونه دي. اسرعوا بالجنازه دا مخکې نه خراب وکړو اوس خراب شو. دا صحیح کې که نه یار دا ستاسو شی خالي خرابېږي. اسرعوا بالجنازه جلدي کوئ په جنازه کولو باندې. فإن تكو صالحة کچری دا سړی نیک سړی وي فخیر تقدمونها. بهترین ځای دی دا قبر. تقدمونها چې تاسو دی جنازې لره مخکې کوئ الیه هغې ته. وإن تکو سوا ذلك او که دا سړی نیک سړی نه وي نو فشر نو شر دی شر. تدعونه چې تاسو یې لرې کوئ ان رقابکم د خپلو سټونو نه په مخ د ځمکه باندې یم بولو باندې ایښي یو ځای نه بل ځای ته وړئ. بس بهتره دا ده قصه ختمه کړئ لرې کړئ. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وزعت الجنازه فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه سيش. همدغه مفهوم پکې بیانېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا وزعت الجنازه کله چې کې خودلې شي جنازه فاحتملها الرجال على اعناقهم او حمل کې دې لره سړي په خپلو سټونو نراشه ورلکه. فإن كانت صالحة که چریا دا جنازه نیکه جنازه وي یعنی سړی نیک سړی وي د جنازې په اعتبار سره ورته ضمیر راجع کوي د مؤنث ښه. نو بیا دا اوازونه کوي خپل اهل ته چې بھئی ما زر تر زره مې ویسئ په دې رسئ که نه. او که چېرې بد سړی نو خلکو ته وایي هلاک شي چېرته مې وړئ مه مې وړئ ورته پته وي چې هلته مې قصه ګډه وړه ده. نو قالت دا جنازه فرمایي قدموني ما په جلدی باندې ویسئ مانه دفن جنازه مې وکړئ دفن مې کوي. وإن كانت غیر صالحة او که چېرې دا جنازه صالحه نه وي مانه سړی نیک نه وي. قالت لي خپل اهل ته وی یا ویلها هلاک شي هلاکت دې تاسو لره. اين تذهبون بها هغې ته نه وایي ځان ته وایي یا ویلها دې جنازې له ما لره هلاکت دې چېرته مې وړئ اهل ته نه ما لره. یا ویلها هلاکت دې دې جنازې لره یعنې ما لره. اين تذهبون بها تاسو دا چېرته وړئ. يسمع صوتها د دې اواز اوري کل شی هر یو شی مگر انسان نه اوري. ولو سمع الانسان کچر انسان اورېدلې لصاعقه د انسان به د دې اوازونو په وجه مړ وي داسې بد اوازونه وایي کوي. تاسو پوهېږئ که نه بهرحال مړي اوري ښه به دې حالتونو کې
دینه څوک هم انکار نشي کولی بیا وروسته مړي اوري که نه اوري خبر کې هغې قصه من کړې وه د حدیث کې هم دا مفهوم دی چې بس جنازه په جلتۍ معنی کوئ ځکه که نیک سړی نو هغه غواړي چې زما جنازه په جلتۍ وشي او زه جلد دفن شم او که بد سړی بس خپل ولي سپکوئ لرې کوئ وعنه د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رأيتم الجنازه دا یو مسله بیان شول تر وسخه جنازه بجلته کوي یو کفن دفن بجل کوي دوا دا اوس دو مسلې بیان شي دو یاد کړئ دریمه مسله راته اوس بیانې اذا رأيتم الجنازه حاصل د مسلې دا دی چې څوک یو ځای کې ناستي په خوای جنازه تیریږي ورته پاتېږي به کنه نو بعضې احادیثو کې د پاتېدو حکم راغلی بعضو کې د نه پاتېدلو یعنې د کراهت حکم معلومیږي نو راځئ دا حدیث خپله کړو بیا پې خبره کوو ګورئ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رأيتم الجنازه کله چې تاسو جنازه وینئ فقوموا باسئ فمن تبعها بیشه څوک جنازې بسي ورپسې شي معنی مقبرې د ور سره ځي فلا يقعد ندی کینی حتی تو ذات تر دې چې هغه ولو نه کوزه شي مقبرې ته لاړې جنازې سره نو کینم کېدی شي د کټ کې خودلو د خلکو د ولو نه د ښکته کولو ضرورت پېښ شي نو ولې مخکې نه کینې بیا به د بیا راپاڅي نه مه کېنه ول د جنازې د عظمت تقاضا ده د دغه مړي د احترام تقاضا ده چې تو پورې دغه کټ نه ایښودی شوی چې کینه نه دا خبره اختلافي نه ده دا اتفاقي ده ښه اختلافي طرفدار جنازه دی بخوا تیریږي بس اختلافي هم نه ده حدیث پکې مختلف دي داسې ووایي ورته باڅېدلی چې که نه مخکې راځئ اگر که لږ لږ شان علما ورایم پکې مختلفې دي وعن جابر قال فرمایي مرت جنازة یوه جنازه تېره شوله فقام لها رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاة وسلام ورته پاڅېدلو وقمنا معه موږ هم ورسره پاڅېدلو فقلنا یا رسول الله موږ ورته ویل د الله رسوله انها یهودیه دا خو د یهودي جنازه ده فقال نبی علیه السلام جواب کې وفرمایل ان الموت فزع دا مرګ د ویرې شی دی ښه ویرې شی دی فاذا رأيتم الجنازه کله چې جنازه وینئ نو تاسو ګوئ چې مرګي نه وي فقوموا نو د دغې ویرې په وجه پاڅېږئ دا معنی ده ورته اوچتېږئ وعن علي رضي الله تعالى عنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدل او چې هغه پاڅېدلو جنازې د لیدلو په وجه فقمنا منګه اتباع کوله موږ پاڅېدلو وقعد زه پس به نه پاڅېدلو فقعدنا موږ هم نه پاڅېدلو د دې دوه معنی دي وقعد فقعدنا ای جنازې ولیدله پاڅېدلو چې جنازه تېره شوله بس کېناستلو موږ هم کېناستلو دویمه معنی دا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام به جنازه ولیدله ورته پاڅېدلو به دا عادت موږ به پاڅېدلو بیا څه زمانه پس نبی علیہ السلام به چې جنازه ولیدله نه به پاڅېدلو بس موږ هم ویل چې حکم منسوخ شو موږ هم نه پاڅېدلو دا معنی اولاده ښه په دې ځان پوهه کړه یعنی فی الجنازه اوس راشي نفس مسلې له تاسو دا روایت وکتل ملک صاحب صحیح رایې دا ده چې په شروع کې حکم دقه شانو څنګه چې اولو احادیثو کې و او دې حدیث کې تشریح مشوله چې جنازې دپاره پاڅېدل پکارو حکم دا و چې جنازه په خوا تېرېږي د هغې په تعظیم کې پاڅئ بیا دا حکم ختم شو لکه څنګه د علي رضی الله عنه د حدیث نه معلومیږي منسوخ شو اوس سوال دا دی چې نفس جنازې دپاره پاڅېدل څنګه دي توجه جي نو جواب واوره په دې نیت پاڅېږي چې جنازې سره ځمه مقبرې ته بلکل صحیح ده بلا شک شبه په دې نیت پاڅېږي چې ولې ورکومه کټله د جنازې کټله بلکل صحیح ده په دې نیت پاڅېږي چې برشتې جنازه کې رواني د هغو په تعظیم کې پاڅېږم بلکل صحیح ده په دې نیت پاڅېږي چې د مرګ یو خوف او ویره ده لکه څنګه چې یهودي جنازه کې خبره تېره شوله پاڅېږم بلکل صحیح ده دا څلور واړه نیتونه چې دي په دې څلور واړو نیتونو سره پاڅېدلی شي پاتې شولو یو نیت د نفس جنازې د تعظیم دپاره پاڅېږي نفس د جنازې د مړي دا څنګه دی نو دې کې اوله کې حکم دا و د پاڅېدلو بیا وروسته منسوخ شو
جایز دی کنه نو بعض خلک ورته مکروه وایي د علی رضی الله عنه د حدیث په وجه او بعض خلک وایي نفس جواز شته دی خدای چې لازم مازم نه دی بلکې مسنون یې مګړی تاسو ته جایز دی پته نه لګي پوه شوي کنه دا مسله ختمه شو کنه درې مسلې وشولې مخکې راځي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازه مسلم ایمانا واحتسابا دې کوم دغه یو صورت بیان کړي چې مقبره ته ور سره زی او ملي دغه کټ له ولې ورکه یو ور سره سي ال قبر باندې خاور اړه قبر کې امداد کې یا ال تدیر بارزي چلتا دفن بس مړي د بارا دوا وغیرہ وکي چې ته د سورۃ یاسین وغیرہ وې دا ټول د ثواب کار د ټول صحیح دي ښا وګورئ څوک چې ورپسې شي جنازه د مسلمین د مسلمان جنازه پسې ایمانا و احتسابا د حال کې چې د ایمان وي ایمان په الله وي ایمان هغه شان پر رسول باندې و احتسابا د ثواب امید هم ساتي مانا دا د مؤمن هم وي مسلمان او ورسره د ثواب نیتی وي اصل کې د نیک عمل لپاره درې شرایط دي ښا سو یو دا چې مؤمن به یې لبتاته ستا عمل بنی کی ثابتېږي او دویم دا د پیغمبر په طریقه باندې به وي د پیغمبر په طریقه به وي ښا چې بدعت دي جوړ شي او دریم دا د نیت به پکې صحیح وي اخلاص به پکې د الله د رضا د لپاره به مسلمان به د پیغمبر طریقه به نیت به پکې صحیح وي نو ایمانا دي کې مسلمان توب ته اشاره ایمان ته اشاره د مؤمن توب ته او احتسابا ثواب نیت ته هغه ته اشاره ده او بل جنازه په ستګه سند پیغمبر په طریقه ده وکانه معه به داغه سری وی حتی یصلی علیها تر دې چې باغی جنازه وشي مثلا جنازګاله وړي اور بسیش ويفرغ من دفن او به مرسل وی تر دې چې دفن فارغ شي دې سړي ته به دو قیرات ثواب ملاویږي او یو قیرات ثواب د شي لکه د احد غر فإنه يرجع من الأجر إذا سلب واپس کیږي باجر سره به قیراتین د دو قیراتونو اجر كل قیرات هر قیرات چره مثلو دین دا بده عمرې ولې چې قیرات دو مانو باندې استعماليږي تکثیر په معنا باندې تقلیل په معنا باندې اگر دلته تکثیر په معنا باندې استعمال شوی زیاتوالی معنا او عمره او کله کموالی په معنا استعماليږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما د قریشو بزی ترولې غړي بزی په یو څو قرات باندې هلته کموالی باندې استعمالي سپیڅو کور کې ساتي د په ثواب کې یو قرات کمی کیږي لکه خیر دې مړ یو قرات ولک ثواب دینا لکه یو قرات څومره خبرې ده هود غرو مې شوقیانه سپیڅ ساتي ومن صلی علیه څوک چې به صرف جنازه وکي جنازګه پورې وسره لاړ شي مقبره ته لاړ شي ثم رجع قبل ان تدفن وبشد دفن مخکې فإنه يرجو بقيرات اندته یو قیرات احد دغه عمر ثواب ملاو شو نو دو ثوابت وتکلم ملاویږي د احد دغه عمر دو ثوابه چې کله په مقبره دلال شي دفن هم کې هم دې دا بل مسله شو لکه ما ویلو جنازګات ته جنازې سره تلل او به د جنازې نه بس مقبره ته تلل دا صرف جایز او سنت نه دی بلکې د جایز او سنت سره سره به کوم رضایت ثواب هم دی وعنه ده حضرت ابو هريره نے روایت ده رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نوى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم ليس مسألة دا نجاشي د حبشي باچاو اصحابن میو او مسلمان شوی وکا دا نجاشي د حبشي د باچا لقب لکه هندوستان کې بادشاہ ته راجا ویلې کېږي درسه هر ځکه چې چاته به کسرا ویلو قیصر به ویلو فرعون به ویلو وغیرہ نو په حبشه کې به بادشاہ ته نجاشي ویلو ددنم اصحمو مسلمانانو امدادي کړو اوله به هجرت حبشه ته مسلمانانو کړو نبی له سلام سره محبت او ایمان یې راوړو بیا ته وفات شو نبی صلی الله علیه وسلم ته د مرګ پته ولګیدل به صحابه ته راځي بارو وتل او غیبانه جنازه ورله وکړه وسره ځي دی حدیث کې اوله مسله ده د نبی له سلام خلکو کې اعلان وکړلو چې نجاشي وفات شوی دی د غم اعلان وکړلو معلومیږي
چې د مرګ اعلان جایز دی د حدیث نه مسله معلومه شو نبی علیہ السلام خپل کړی دی لږ وخت کې تاخير کول بلکې د څه وایي تاخير مو وایي اعلان کول چې بلانکې عمل دی او بدی نیت کول چې خلک جنازه کې شریک شي ثواب د جنازې د کول ورته میلاو شي او قرات ثواب دی نو د غیر عمره او چې بچا جنازه وشي دا خدای غد لپاره الله ته سفارش کول لشي داغه سفارش الله ته وشي بدی نیت اعلان کول دا خبره ده البته تاخير به کې نه کوو بلې څه په دوه خبرو پوه شوي په کم نیت باندې چې خلک جنازه وکي ثواب میلاو شي او مړی ته د مړی شفاعت الله ته وکي تاخير بنه کو اعلان صحیح شو اعلان د حدیث نه ثابت شو ان النبي صلی الله علیه وسلم نعا خبر د مرګ ورکړو خلکو د نجاشي اليوم هغه ورځ باندې الذي مات فيه كم ورځ باندې چا وفات شوی ور وخرج بهم الى المصلى او به ودیو مصلى عیدګاه ته جنازګاه ته معلومیږي لکه جمعتون کې به د جنازې مون نه کوو دا به جنازې مون د بار یو خالی میدان ته وځي وردا دین اندام ثابت شو دا مسله معلومه شو فصف بهم نصفون جوړ کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه وکبر اربع تکبیرات به تکبیرات ویل څو تکبیرات څلور معلومه شو جنازه کې څو تکبیرات دي څلور پنځم راغلي د دې مسلې بیان به بل ته حکم دی چې پنځه تکبیرات راشي دلته مقصدی مسله ده چلکه غیبانه جنازه صحیح ده کنه نو ماته متوجه شي د شوافیو او د وابینو غیر مقلدین رائے ده غیبانه جنازه جایز ده اهل ظواهر رائے ده خدای دلیل دی نبی علیہ السلام کړي وکنه د نجاشي بادشاہ غیبانه جنازه کړي نن جمهور فقها او محدثین رائے ده چې غیبانه جنازه نه ده داغه دا دلیل دی د جمهور علماء دلیل دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ټول ژوند کې دیو د معاویه مزنی رضی الله تعالی عنہ جنازه غیبانه کړي وی د کړي دا تاسو نه د پوس کوم ک غیبانه جنازه جایز وي د دومره ډیر صحابه په جنگونو کې معرکو کې هغه یعنی په جهادونو کې شهیدان شوی نبی علیہ السلام ول به غیبانه جنازه کړي څومره ګڼ صحابه شهیدان شوی ټیم په ټیم باندې جنازه غیبانه کړي نه ده کړي دا جایز ونه به کوله نه نصیب خبره سره د دې چې نبی علیہ السلام د جنازې یو وقعت مو دا غي فائدہ مو لکه رسو براشي دا حدیث روان دي ان شاء الله چې نبی علیہ السلام بچا جنازه وکي دا څومره د خیر خبره ده دا غي بیان روان دي بهم نه کوله نو چې غیبانه جنازه جایز وي او دومره خیرم پکې دي څومره چې نبی علیہ السلام به جنازه کې پای کې څومره خیر دی بهم نه کوي نو معلومیږي چې نه د جایز کنه یا پته لګي به شو کنه دې ځنه جمله شروع کړي چې د نبی علیہ السلام چې بچا جنازه کې دي کې څومره فائدہ څومره خیر دی بهم نه کوله نو معلومیږي چې نه ده صحیح به خلفای راشدین وفات شي او چې به جنازه کړي غیبانه یا دیو په غټو خلکو باندې وفات شي غټ صحابه شهیدان شي وفات شي جنازه به کړي د عمر رضی الله عنه ابوبکر رضی الله عنه د حضرت علی د حضرت عثمان رضوان الله علیهم اجمعین په زمانو کې خلک شهیدان شي او دیو بنه وکړي دیو غیبانه جنازه خلکو نه وکړي معلومیږي نه ده صحیح او دې څه جواب دی دې جواب اده خصوصیت دی کا د نبی له سلام پورې خاص و کړي نور صحابه او په اتباع کې کوله کړه ولی خاص و روایتو کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د پردې لري شوی جنازه نجاشي بادشاہ ور تخکار کېدل دغه جنازه او کټ و تخکار کېدل باقاعده پردې دل لري شوی حقیقت کې غیبانه جنازه د سره ونه تن لګي بوې شوی وګورئ کوم دې ورسېدلو مخکې راځي وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كان زيد بن ارقم يكبر على جنائزنا اربعا زید بن ارقم رضی الله تعالی عنہ چې د تکبیرات ویل موږ په جنازو باندې څلور تکبیرات و انه كبر على جنازه خمسا د تکبیرات ویل په یو جنازه باندې پنځه تکبیرات فسأل لو موږ د پوسو کو فقال وی فرمایل کان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې يكبرها هغه هم تکبیرات ویل د عمره وزاره تکبیرات مسلمه ول راضی کنه عمره شه د جمهور علماء څلور وړ ائمه ور اداره جنازه کې به څلور تکبیرات فی څلور انځنه
نبی زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ 15 تکبیرات ولی کړیو وې د نبی علیہ السلام لیدلی او نبی علیہ السلام بدچا په احترام کې 15 تکبیرات کړیو خو عمومي طریقې کار د نبی علیہ السلام دغه نه و دغه وجه د صحابه شاګردانو تابعینو اعتراض مکو د معنی چې څلور تکبیرات نه زیات څنګه کې درسې وګورئ عام اخیری عمل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چې هغه به تکبیرات په جنازه کې څو کول څلور لاندې لیکلي اتفق الائمه الاربعه على ان التكبيرات في صلاه الجنازه 4 ورد فيها الاحاديث الصحيحه من الكتب السته وجاء في بعض الروايات کې بنزر غلي عددين زيد والذي ثبت من فعله اخرا هي الاربعه د نبی علیہ السلام اخیری فعل د څلور تکبیرات معلومیږي مخکینی چې کوم منسوخ دي وذكره الشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي دغبر وګوري نرشتلان دی ګوري ورکی کوي قیمت برکتو باندې څه کوي کوم دې رسیدلی حاشیه ده کنه یار كان زيد بن ارقم يكبر على جنائز 4 وانه كبر على جنازه 5 فسألنا مجد فوسق فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها اغوذ غبيزه تكبيرات كول وان طلحه بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنه على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لي تعلموا أنها سنة دبل مسألة دا وليس اول تکبیر چې وي د تکبیر تحریمي کا جنازې د پاره دینه بس سبحان وایو ولا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وجل ثناؤك فكنشتك به امام بل تکبیر وای باغی کې درود شریف وایوغا د بدریم تکبیر امام وای دغه نفس بمړي د بار دعاګانی کو را روان دي سره به یو دعا امر ټیک کړی دا نه د فکر سره یو دعا کې ډېرې کو دام کو نورم کو نرسې نو که څوک د اول تکبیر نه بس سبحانك اللهم وبحمدك بځه سوره فاتحه وای څنګه ده ایو مساله ده د امام شافعي رحم الله او د حنابلہ ورای ده چې فاتحه ویل په جنازه کې د اول تکبیر نفس ته واجب ده او دا حدیث ول دلیل دی عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ او وی چې سنت ده او بل دلیل هغه عقلی دلیل دی حدیث کې راځي لا صلاه الا بفاتحه الكتاب او دا صلات د لازم فاتحه کتاب ضروری ده په یوه کې کنه د حنابلو د مالکیو او د حناف فرایدا ده چې په جنازي بمونز کې فاتحه نشته ده عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ قول له ان امام مالک رحمه الله موتا کې نقل کړي ان نافع عمل له ما ان ابن عمر چې کان لا يقرأ في صلاه الجنازه صلاه الجنازه کې قرات نه کولو ويصلي بعد التكبيره الثانيه تاسو بیګی کنه بهر حال دا احناف مالکیو او د امام مسوری رحمه الله عمل له وكان عمل الصحابه في دغه مسلک دی او عمل صحابه بدی کې مختلف نو دا خو دلیل د احناف شو نو د شافعي او د دلیل نه جواب کې وایي جی عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ته سنت ویل نو هغه کله کله خپل عمل ته سنت ویلو ښا نو دینه دا نه ثابت دي چې نبی له سلام د سکړې دویمه خبره ده عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته سنت ویلې نو سنت نتا وجوب څنګه ثابت وي وجوب سوره فاتحه وجوب واجب ورته څنګه وایي سنت خو سنت دي کنه وجوب دي بهر حال نه ثابت دي نفس جواز به ثابت شي امام طحاوی رحمه الله وی سوره فاتحه بنید د ثنا باندې ویل صحیح ده بس بنید د ثنا به ویلي او بهر حال بنید د قرات دا واجب نه ده روایتو کې ذکر نشته کوم کې چې دغه کې د وجوب څخه خبره نشته قال داوي صليت خلف ابن عباس على جنازه فقرأ فاتحه الكتاب والصلاه فقال نبی فرمایي لتعلموا انها سنه اذا برجتا ثبت ولګي دم سنت ده نګور د عام صحابه او دا طریقې کار نه زګ عبد الله ابن عباس رضی الله عنه خلکو ته وسوکو چې دا ولې دا د شکار وکړلو هغه د عام صحابه او معمول وي نو به تاسو کولای چا اعتراض به کولای ونوف ابن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فحفظت من دعائه دي حدیث کراتا
د دریم تکبیر نه بس کوم دعا ویلې کیږي کنه هغه بیان راته کوي چې کوم دعا ده موږ یو دعا راټینګه کړې دا به په आवाज کوي الکه سړی دی الکه خزه ده معصوم دی الک دی جنې دی اوازونه کوي د دې لپاره کې چې مې ورته برابر راځي کی پدې ته ضرورت نشته ضروري نه ده کوم مذکر ضمیر راځي کوي کده مؤنث کې معصوم کې کا بالغ کې خاصه یو شان ده وګوره ما دا سویلی نفس په اعتبار سره او د مؤنث ضمیر راځي کولای شي او میت په اعتبار سره وته مذکر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائي ما دن بيل سلام ندا دعائي فسكر لا ياد اكرل وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه ثم جامع دعاء دا بخشش ورته وکي رحم به وکي عفو ورته وکي درگذر ترنه وکي وکرم نزله او د دې میل مستوب احترام عزت وکي نزول کوم شي چې مړی ته وړاندې کیږي هغه اکرام وکي معنا خشه ورته مخه ته کی خبر ورته فراخه کی اخرت ورله کې لنډه ده او سع مدخله او د دخول زی چې د فراخه کی قبر واغسله بالماء والثلج والبرد او وینځي د لره د ګنا لره بو سره په ووري سره په سودوي عبارت غلي ونقه او پاک کې د خطايانو نه کما نقيت الثوب الابيض لکه څنګه چې تباکه کړي د سپینه کپڑا یو روایت کې کما ينقى الثوب الابيض من الدنس دخیلنا وعبد الهدار خير من دار يود تور کې دار خیر د دې دار نه یعنی اخرت واهلا اهل ورد ور کې خیر من اهله دې اهل خیر وزوجا خزور دور کې خیر من زوجه یعنی هغه حور العين وتور کې دغه شان د دنیا کوم خزره د بټول کې اعلی نه دا وته په دنیا کې نیکه کې چې دا وفات شي دا به التنی کوي ام مطلب هم جوړیږي وادخل الجنه جنت داخل کی واعذه من عذاب القبر او د عذاب قبر نه محفوظ وساتي ومن عذاب النار د عذاب النار الذين محفوظ وساتي وفي روايه وقه فتنه القبر وعذاب النار قال حتى تمنيت راوي وي ترې چې ما تمنا وکړه او ابن مالک فرمایي رضی الله عنه کاش چې دمړې زمې د سدوای ما ته کړې وي حتى تمنيت ما تمنا وکړه ان اكون انا ذلك الميت چې دا ميت زوي ونبي سلمة بن عبد الرحمن بهر المتا استویلی وکاردار چې مزیداری دعاګانی مړی ته وکړلې شي ښا صرف یو دوا باندې اکتفا کول د ضروري نه دي وان ابي سلمة بن عبد الرحمن ان عائشه لما توفي سعد بن ابي وقاص قالت وليس سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه حضرت معاویه رضی الله عنه په امارت کې وفات شو او مدینه کې دا وخت کې مروان گورنرو حضرت عائشہ فرمایل دا جمعه تراوړي چې زه هم د جنازه وکم خلکو دا خبره خونه غړل هغه ته به جواب کی دلیل کې ذکر کړ چې نبی له سلام د بيضاء په دوه زمانو سهل او سهيل باندې مسجد کې جنازه کړې و دا یو بل مسله ده چې مسجد کې جنازه کول څه حکم دی ګورئ ان عائشه لما توفي کله چې وفات شو سعد بن ابي وقاص قالت وی فرمایل ادخلوا به المسجد جمعه ته داخل کی حتی وصلی علیه چې جنازه په وکم فانکر ذلك علیها انکار وکړل شو د دې بدی د جنازې کول په حضرت عائشہ باندې په جمعه کې فقالت دی فرمایل والله قسم بالله لقد صلى رسول الله نبی رسول الله جنازه کړي او علی ابن بيضاء د بيضاء په دوړو زمونو باندې په جمعه کې چې هغه سهيل او ابو اورورو دغه نوم سالو رواه مسلم دلته حنابلة او شافعي او رائے دا به وایو ټیم پر دی